چې د اسیرین په نامه باندې مشهور و، هغه یو کس ایمان نه راوړی. تر هغه وخته پورې ایمان نه و راوړی چې کله د بدر و غزا ته هغه کس پیښ شو. د بدر په غزا کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی، پر محمد رسول الله باندې ایمان راوړی. چې کله ایمان راوړی فوراً و جنگ ته روان سو. په بدر کې بیا هغه په شهادت باندې هم ورسېدی. نو حضرت ابو هریره رضی الله عنه به ویل چې په صحابه کرامو کې هغه کم کس دی چې یو لمونځ یې هم نه دی کړی، الله تعالی جنت ورکړو. هغه عمرو بن ثابت رضی الله عنه، د سعد بن معاذ په ټوله قبیله کې یو کس ایمان نه و راوړی، هغه عمرو بن ثابت و. د احد په غزا کې، د بدر په غزا کې ایمان راوړی. تر ایمان راوړلو وروسته الله تعالی د شهادت مقام ورکړو. ګوره لمونځ یې نه دی کړی، یو عبادت یې هم نه دی کړی، ټوله زندګي یې په کفر کې راتېره کړه. الله تعالی دا فیصله کړې وه چې دا کس به له دنیا څخه د ده اخره خاتمه په ایمان باندې کېږي. الله تعالی غټ مقام ورکړو، یوازې مرګ په ایمان باندې نه بلکې له مرګ سره سره یې د شهادت مرګ ورکړو.